دا اصل کې چې کله واقعه وشوه زه موقع ته لاړم چې په هر څه وکاته نو معلومات دا وشو چې کله دا ملزم عدنان نومې دی چې دا خپله ښځه قتل کړه صرف په دې وجه باندې چې هغه د آیسو اډکټ و او تقریبا 3 ځله دوی مخکې هسپتال کې داخل کړی علاج دپاره دوی بیا داسې پروګرام جوړ کړی و چې بیا یې داخل کړو هسپتال کې یو په دې باندې دی غوسو بل د ملزم چې کوم بیان دی نو هغه وایي چې زما په خپله ښځه باندې شک و د هغې په کردار باندې د دې په وجه باندې هغې بس په دا دوه خبرې چونکې هغه آیس اډکټ و نو هغه الرډي لږ داسې ډسټرب غونته کې و نو هغه دا قتل وکړو او بیا تقریبا په 2 غنټو کې دننه موږ ملزم هم گرفتار کړو علیه قتل برآمد دی او بقایه تفتیش روان دی نو ملزم موږ جیل کې جمع کړی د دې د واده تقریبا 12 کاله شوي 4 بچي دي 4 لوریانې دي بالکل د دې منځ کې به جګړې کېدې عموما به د دې کور کې جګړې وي د دې وجې نه به اکثر دا زنانه چې وه دا به د ورونو کور ته راتله او دغه ورځ باندې هم داسې شوي جګړه وشوه هغه تې کور ته راله او دی پسې راغی او هغه ځای کې قتل شو یوازې آیس نه هر قسم منشیات چې څومره دي نو د هغې زموږ ټارګټ دی چې منشیات او اسلحې کلچر چې کوم دی چې دا ختم کړو سپیشلی د آیس چې پکې په منشیاتو کې بیا کم راووته بالکل نو دا یو لعنت دی او زموږ عوامو ته هم دا خواست دی چې کله هم داسې څوک وي چې د هغې باندې دوی شک وي چې یاره دا سړی داسې کار کوي نو پکار ده چې بر وخت پولیس ته اطلاع وکړي تر څو پورې چې د عوام تعاون موږ سره نه وي نو هغسې موږ افیکټیو نشو کېدی موږ خپل طرف کوشش کوو خو که د عوام موږ سره شي نو بیا به انشاءالله ریزلټ به 100% راځي